بسم الله الرحمن الرحیم. زه سمین الرحمن تاسو ته یو ځل بیا د 400 ضلع مندني تاڼه کې حاضر یم. دې ټیم کې زموږ راغلي د پولیس محافظ پروګرام کې څنګه چې مخکې په پروګرامونو کې ما تاسو ته وښودل د پولیس قربانیانې او د پولیس کارکردګي داسې نن یو ځل بیا موږ راغلي دلته کې پولیس ایسیچو صاحب سره به ملاقات کوو. هغه سره به خبرې اترې کوو د قربانیانو په حواله باندې د کارکردګۍ په حواله باندې ولې عوام پولیس سره تعاون نه کوي. مونږ دې لپاره ګرځو په یو تاڼه باندې د یو ایسیچو صاحب سره د ډي ایس پي صاحب سره د ډي پي او صاحب سره ټولو سره ملاقات کوو. په دې حواله باندې ورسره خبرې اترې کوو چې پولیس نن سبا ډېر الله فضل له سر دا راته ووایي چې خپل نوم ستاسو. زما نوم مرتضی علي دی. علي سر د کومې سیمې سره تعلق؟ زه د صوابۍ ضلع تحصیل رزړ سره تعلق ساتم. او سر تعلیم په کم ځای کې حاصل کو؟ بچپن هم د کم ځای سره تیر کو؟ بچپن خو بس کلی سکول نه ما میټرک وکړو. پوزیشن هولډر په سکول کې پس پوزیشن زما هغه کې زما سیکنډ پوزیشن راغی. انجینیرینګ ټیسټ ما ورکو خو هغه کې زه په 2-3 نمبر باندې پاتې ما ایڈمیشن وکړو او زما بی اے جاری وه. په دغه دوران کې زما والد صاحب ماله په پولیس کې پی سی ایس باندې دغه راغلو نو فارمز چې دی نو سبمیټ کړل ماله او ما ته وویل چې لږه فارمز مې سبمیټ کړلو او ته به په دې کې یو ټرای وکړې. ما یې ټیک ده. هغه دوران کې بس پی سی ایس باندې ما چې دی نو ټیسټ هم وشو بیا انټرویو ته زه کال شوم. انټرویو هم وشوه 2009 کې زه 8 کې سلیکټ شوم په سی ایس باندې ایس آی پبلک سروس کمیشن باندې او بس زما بی ایم وشوه او هغې مې اعلان کړی چې مطلب هغه ټایم کې دغه 8 کې بیا زما سلیکشن وشو. 2009 کې موږ ټریننګ له لاړو. د هغې نه ټریننګ نه چې رالو نو فسټ وړومبی پوسټینګ کې زما کوم هم زما خپل ضلع صوابۍ کې صوابۍ کې و. سر ښه دغه ایس آی پوسټ باندې د هغې نه علاوه دې خوا ته ایس آی پوسټ تا په کوم ځای پاتې شو؟ ایس آی پوسټ چې دی نو زه له اوله خو زمونږ 3 کاله پروبیشن پیریډ وي. هغې کې خو زمونږ مختلف پیریډونه د زده کړې چې کومې که نه هغې نه بعد بیا پروبیشن پیریډ نه پروموشن وشي. هغې نه کې زه په ایس آی پیریډ کې چې کوم دی په صوابۍ ډسټرکټ کې پاتې وم. بیا سب انسپکټر چې دی پروموټ شوم هم په صوابۍ ډسټرکټ کې. هلته کې چې دی نو بیا په مختلفو تاڼو کې ما ډیوټي وکړه. هغې نه بعد بیا رالم ډسټرکټ 400 ته. صحیح دی سر. مونږ صرف عوام دا یو لاره پیژنو چې یا زمونږ په بچي باندې څوک غذار وچلی یا په مونږ څوک غذار وچلی یا مونږ سره څوک جګړه وکړي یا زمونږ د کور نه غله وکړي نو مونږ صرف پولیس له منډه کړو. پولیس ته وایو چې زمونږ تپوس وکړه. صحیح شولو که نه؟ بار هغې نه علاوه عوام پولیس سره مونږ لاس نه میلاوو. دا په څه وجه سر؟ څنګه چې په مطلب سوسایټۍ کې هر رنګه خلک وي نو داسې پولیس کې هم هر رنګه خلک وي. څه بعضې خلک داسې چې د هغې هغه رویه عوامو سره داسې چې د هغې د وجې هغه عوام متنفره شوي د پولیس نه. خو حالان کې دغه ځای کې زه تاسو ته یو بل سایډ ښیم چې مطلب سخته پرې راشي په عوامو باندې بیا چېرته منډه وي؟ پولیس له منډه وي که نه هم اکه اسې متنفر وي. د هغه یو کس د وجې نه د غونډ پولیس ډپارټمنټ نه متنفر وي. حالان کې داسې وله نه دي کول پکار. د هغه چې کوم کس سره دغه کړي د هغه شکایت ته مخکې وکړي. آفیسرز لري لړ شي بل لارې شته بله لارې دي. نن سبا د هر افسر دفتر لاره کولاو ده نو د هغې روکتام به وشي چې کوم پکې مونږ کې غلط خلک دي د هغې خبرو روکتام به وشي. خو لکه چې دې ته څه مسله را پېښه شي نو چې دې زمونږ نه متنفره دي نو بیا ولې مونږ له را منډوي؟ مطلب محافظان هم مونږ یو د حفاظت ځای ورته هم بیا تاڼه ښکاري چې یاره دا خلک به زمونږ تپوس کوي. نو کم از کم په دې خبرو کې د دې د وجې دې له نفرت نه پکار بل مونږ پولیس له هم پکار دي چې یاره او هغه سزا او د جزا عمل چې دی نو نن سبا په پولیس کې سر پولیس کې صرف افسران چې دي که نه نو منل شوي دي خو دا لاندې خلک تعاون نه کوي عوام سره. دي په دې لاندې خلکو خبر هغه خبره داسې ده چې ما خو تاسو ته مخکې ختمه کړه چې شته پکې داسې خلک او داسې خلک هم شته جانبازان چې تاسو وګورئ په پولیس کې یوازې افسرانو قربانۍ نه ورکړي. د پولیس پایانو د پولیس د افسرانو نه ډېرې قربانۍ ورکړي دي. نو په لاندې خلکو کې بیا دک شان خلک هم شته چې خپل بچي
خپل بچي یتیمانان کړو خپل ښځې کونډې پرېښودې د چا دپاره د دې ملک دپاره او د دې عوامو دپاره بل د کې پی کې پولیس قرباني تاسو وګورئ سند پولیس سره بلوچستان پولیس سره خیر بلوچستان خو نن سبا ډېر دغه کنډیشن کې دی خو د پنجاب پولیس سره زمون کمپیریزن کې د کې پی کې پولیس نو د عوامو ته به د خپل پولیس ته قرباني قدر ورشي د ملک صاد صاحب دی غونډه کې د سپین راواله تر ای جی پورې چې دی نو پاغي کې زمون عبد علي صاحب نه عبد علي صاحب شو صفت غیور صاحب شو ملک صاد صاحب شو نور بلک ډي سپیګان صاحبان اسپیګان صاحبان داسې سچوګان انسپکټران د سچو په وده کې په کم ځای پاتې شي سچو د کې په پړانګو کې پاتې شپ قدر کې پاتې او مندني کې ته دریو تاڼو کې تاسو داسې کم او په دې دریو تاڼو کې خو بلا واقعیت راغلي دي ما سره مختلف داسې د یوې تاڼې واقعیت مختلف لکه پړانګو کې سکریمینل زول تکي هغه سره زمون چې لاړو عوام ته تنګ ډیر زیات منشیت پروش او بتخور ور رنگ او د مطلب د خلکو د غزه د خلکو به عزت کولې چې هغه څنګه ما ریډ کو هغه ریډ کې مون ماره فایرینګ وشو مونږ په مو کو مونږ باندې مو شو زما په کې 2 پایان زخمیان شو بیا په کې مونږ گرفتاری وکړه هغه ریډ کې نو دغه یو واقعي بل باچا خان یونیورسيټي واقعي په کې راغلی و پړانګ پولیس سټیشن کې هغه ټیم زه سچوم نو دا دوه واقعي په کې داسې دا ته تاڼو ته چې کم ټي ای ډي پیسې راځي پولیس والا ولا دا کمی دي یا زیات دي یا پوره دي ځکه تا ته ما نو د پولیس دا خبره خاله چې تا وکړه چې مطلب خلک چینج غواړي خو هغه چینج بیا او موږ دا چې موږ چې ټیکس موږ عوامو په ټیکس باندې ټیک ته موږ د عوام په ټیکس باندې لګیو دا تنخواه موږ د خادمان یو خدمت وکړو بالکل وکړو او دغه خو لکه هغه ټي ډي پیسې چې کمیدینو هغه مناسب دي دا نه چې کمی دي لکه مطلب یو ځای پورې هغه خو مناسب ملاويږي او افسران زموږ مخکې به د سچو دا ګیله راتله چې یاره کم د پېټرول پیسې راځي یا کم دا ګاډو دغه راځي دا کمی دي نو هغې پېټرول دغه والا ته پمپونو ته واړوله بیا د پولیس والو چې کمې د ټي ډي پیسې دې تنخوا ته واړولې آیا هغه تاسو جمع کوئ تاڼه کې یا نه کمې چې هغه هر سړي ته خپل ټي ډي پیسې ملاويږي برابر باقی چې کوم د تیلو خبره ده نو چوکیاتو ته او دغه ته کوم وسایل چې مطلب څونه چې د بر ناراضي هغه عمر پوره ایکولی په داړو باندې ډیسټریبیوټ شوی او خلک زمون شکر الحمدلله کار پر روان نه برابر ټیک ته ډي پی او صاحب راغلی دی تاڼې ته چکر چاته لګولې دی ډي پی او صاحب درې څلور پیرې تاڼې ته راغلی کلی کچېری دلته کړې ده دا غې نه بعد بیا یو 2-3 پیرې انسپیکشن نه راغلی دی تاڼې ډي آی جی صاحب پکې ون راغلی دی د اناګوریشن او د تاڼې کوم چې نو مطلب یو ان ډي پی والا چې کوم دی کې سکار کړو دا غې اناګوریشن سریمونی لچ دی نو ډي آی جی صاحب هم راغلی او ډي پی او صاحب دا غې نه علاوه ډي پی او صاحب 2-3 پیرې اسې تاڼې وزټ لوم راغلی دی او کلی کچېری پکې دلته کړې ده 2 پیرې پکې کړې یو پیرې په ریچن کې کړې و په جمعات کې موږ کړې و او یو پیرې دلته په تاڼه کې کړې و دغه دوه پکې کلی کچېری شوې دي زما په تاڼه کې او دا غې نه علاوه وزټس چې د نام ډي پی او صاحب ډیر کړې په دې تاڼه کې داسې څه واقعه راغلې ده چې یا پې ته مطمئنه شوې یا تا مخکې افسر ته رسولې ده چې یاره جي دا زما د وس نه بار ده پوه نه شم څنګه واقعه چې لکه وس نه څنګه بهر لکه داسې یو واقعه راشي چېرې د خانانو وي که نه لکه تا چې کوم منشیات یاد کړلو چې زه په هغې باندې ورشم پیر وکړم په ما باندې پیر وشول خو آیا زه د هغې تاڼې نه بیا بدل شم بلې تاڼې ته ولې چې د هغې خلکو بره خلکو سره لاس وي داسې راغلی نه داسې هیڅ هم نشته شکر الحمدلله نن سبا چې کوم سیستم روان دی په دې کې خو داسې بالکل هیڅ قسم دغه نشته چې یاره یا به یو منشیات پروش یا بل کریمینل خلک یا قبضه مافیا یا بل څه دا به بره افیسر سره ملاوي داسې بالکل نه شوي او نو دا سیستم نن سبا ختم دی عوامو دپاره یو میسج عوامو دپاره خو میسج دا چې تاسو زمونږ نه یو مونږ تاسو نه یو او بغیر نه تاسو زمونږ نه بغیر کولی شي او نه مونږ تاسو نه بغیر کولی شو نو زه میسج دا در کوم چې تاسو کاینلی چې کم خو خلک او دا یو خپل فریضه وګڼئ چې وایي مونږ به پولیس سره د دې معاشرې نه د ګندګي په مشترکه کوششونو باندې ختمو
او مونږ به سی غراس کې تاسو نمونه ساتو دا غیبه بالکل مونږ تاسو له هر قسم چې دین شورټي درکو چې تاسو نوم به بالکل نه وټ کی اطلاع را کوي چې دغه ځکه دا ګندې دغه ځکه دا ناسور دی دغه ځکه دا سیز دی نو ان شاء الله تعالی ولزیز اکشن غستل چې دین زمون کار دی اوب مونږ کو مونږ خپل ډیوټي کو او تاسو را سره کایندلی عوامو ته دا وایم چې خپل ډیوټي را سره وکړئ. ډیر مننه سر، ثانک یو. عوامو ته دا خبرم کوم چې زمونږ دروازې د خو خلکو د پاره 24 غنټې کولاو دي که هغه شپې او کورزي تاسو راتلی شئ مونږ خپل چې دین او مسلې چې څه قسم مسله تاسو ته هغه تاسو ماته ویلی شئ ان شاء الله تعالی ولزیز خپل भरपूर کوشش کوم چې تاسو مسلې حل کم زه تنخواه د دې خبرې علم. ثانک یو سر، ډیر مهرباني. پولیس وایي چې نه ته او نه زم نه به تشي او نه به زشم که څه تشي او څه زشم نو به تشي به زشم. جی ګرانو قدرمنو کتونکو دا زموږ د دې وخت پروګرام سرته ورسېد. انشاءالله که جون به وکړه د بل پروګرام کې به د بل پولیس افسر صاحب په بلې تاڼه کې حاضرېږو د هغې پر خپل کوربه سمین الرحمن لور کې اجازت په لوی الله م سپارم. د خدای په امان.